نن به انشاءالله موږ تنوین وایو. تنوین څه ته وایي؟ نو نن انشاءالله موږ تنوین زده کوو. تنوین څه ته وایي؟ دو زبر، دو زیر او دو پیش ته تنوین وایي. دو زبر، دو زیر او دو پیش ته تنوین وایي. دا تنوین به زموږ مخکې په کار باندې راځي، ځکه دا یې زده کول پکار دي. نو تنوین او حرکات، تنوین او حرکات، یو تنوین شو او دویم حرکات شو، زبر، زیر، پیش او یو ورسره هغه د جزم یا د ورکوټي دال شکل کې یا د اردو یا د عربی د اټ شکل کې. مونږ به کوشش کوو چې د عربی د اټ شکل کې دا جزم مونږ داسې لیکو. نو دې ته حرکات ویلی شي. نو یو قسم مونږ سره تنوین دی، دویم قسم مونږ سره حرکات دي. او حرکات چې دي دا د حرکت جمع ده. یو زبر ته ځان له حرکت وایي، زیر ته ځان له حرکت وایي، پیش ته ځان له حرکت وایي. دا درې واړه چې رایوځای شي دې ته حرکات وایي. دې نه مخکې سبق زمونږ انشاءالله مخکې ګورئ، ځان سره لیکئ او کوشش کوئ دا بیا خو ټیپ یادوئ. اوس حرکات د الف ځان له یو حرف دی. څه شی دی؟ حرف دی. با ځان له یو حرف دی. دا تا ځان له یو حرف دی. ٹھیک شو؟ نو دا یو حرف بل حرف بل حرف، دا حرف د الف نه والا یا پورې دراسونه یو ځان لري، دې ته یو حرف وایي. نو دې ټولو ته مونږ په جمع باندې د دې حرف جمع چې ده هغه حروف دی. د حرف جمع حروف دی. د حرف جمع حروف دی. د حرف جمع څه شی دی؟ حروف. حرف یو حرف ته وایي، د یو ټکي ته یو حرف وایي، او ډېر ټکي چې هغې ته حروف وایي. ٹھیک شو؟ اوس حروف پلس حرکات. حرکات خو مو پیژندل، زبر زیر پیش ته حرکات وایي. حروف پلس حرکات، حروف او حرکات چې رایوځای شي نو د دې نه لفظ جوړېږي. حروف پلس حرکات د دې نه لفظ جوړ شو. حروف پلس حرکات دې نه لفظ جوړ شو. انشاءالله موږ به اوس په دې لفظ کې ټولې خبرې کوو. د دې لفظ د پیژندلو نه مخکې مونږه یو بل ورکوټی غونډه سبق زده کوو. هغه الف او حمزه کې فرق، چې الف او حمزه کې الف او حمزه کې فرق. الف څه ته وایي او حمزه څه ته وایي؟ نو نن اوس هغه زده کوو. د الف یو شکل دا دی، یو شکل دا دی، او بل مونږه عام اصطلاح کې دې شکل ته حمزه وایو. ٹھیک شو؟ دا الف دی، دا الف دی. هر کله چې په الف باندې حرکات یا تنوین یا د جزم علامت راشي، حرکات زبر، زیر، پیش یا جزم یا دو زبر، دو زیر، دو پیش په دې باندې راغلل، نو دا اوس الف پاتې نه شو، دې ته به اوس مونږ حمزه وایو. دا اوس حمزه شو او دا هم حمزه شو. او مونږ سره چې پر کوم باندې حرکات نشته نو دا الف دی. په کوم باندې چې حرکات نه وي هغه الف وي، او په کوم باندې چې حرکات یا تنوین راشي یا د جزم علامت راشي نو هغه بیا الف وي، هغې ته الف وایي. نو الف او حمزه کې فرق وکړو. اوس ګورئ موږ سره یو درې حروف دي. ګورئ هغې ته یو حرف دی قاف، یو حرف دی لام، یو حرف دی میم. د دې درې وانو نه مخکې ګورئ کاف، تا، الف او با. دا موږ سره څلور حروف دي. څلور حروف دي، د دې نه یو لفظ جوړیږي. ګورئ کتاب، کتاب.
کتاب موږ سره د دې نه لفظ جوړ شو. په دې کتاب کې وګورئ کتاب دا مینځ والا چې دی دا الف دی ځکه چې په ده حرکات نشته. بل موږ سره حروف دي الف نون سین الف او نون. نو دا ټول چې رايوځای کې دی نه انسان جوړ شو. انسان نو په دې انسان کې دا اولنۍ چې دا حمزه دی ځکه چې په ده باندې حرکاتونه یو حرکت راغلی دی. ٹھیک شو؟ او دا بل چې دی دا اوس موږ سره الف دی ځکه په ده باندې حرکات نشته. نو الف او حمزه دا وپېژندلی شو. دا مو پېژندو انشاءالله اوس د دې نه مخکې د لفظ باره کې خبره کوو. ما تاسو ته وویل حروف پلس حرکات د دې نه څه جوړ شو؟ لفظ. کله چې دا حروف او حرکات دا رايوځای شي نو د هغې نه لفظ جوړېږي. یا په اسان الفاظو کې دا خبره ته لرې کوي. اسان الفاظو کې موږ به کوشش به موږ کوو چې هره خبره زه تاسو په پښتو کې پوهه کړم چې څنګه زموږ په کتابونو کې دي هغه کتابي انداز دی، علمي انداز دی، هغه لږ متکي سخته اصطلاح ده. نو کوشش به زه کوم چې زه هماغه کوم کتابي انداز دی هماغه وایو دلته کې به موږ هماغه زده کوو، خو هغه کتابي انداز علمي انداز کې به نه زده کوو انشاءالله. څنګه چې موږ د خپلو استادانو نه زده کړی په اسان انداز کې چې تاسو کله په دې انداز باندې پوه شئ هغه کتابي علمي انداز چې په هغې باندې بیا په اسانه پوهېږئ. او چې کله په دې نه پوه شئ په هغې باندې هسې رټې به لګوئ ګوټې به لګوئ په هغې باندې به دونه خاص نه پوهېږئ. انشاءالله دلته کې به بالکل پریکټیکلي کار کېږي. تاسو په غور سره دا اورئ او مخکې نور ملګرو سم شیر کوئ. نو ګورئ ورته اوس اسان الفاظ ما تاسو ته مخکې وي حروف پلس حرکاتو نه لفظ جوړېږي. حروف پلس حرکات د دې نه څه جوړ شو؟ لفظ جوړ شو. اوس به د دې بله خبر ولیکو اسان انداز. ها بالکل اسان، د دې نه به هم لږ اسان کړو. ها د حروفو مجموعې ته لفظ وایي. د حروف مجموعې ته لفظ وایي. مونږ صرف دا لفظ زده کوو. حروف چې راجمع شي که نه، حروف راجمع شي یو بل سره میلو شي، حروف چې راجمع شي او یو بل سره میلو شي نو د هغې حروفو مجموعې نه لفظ جوړ شي. د حروفو مجموعې نه څه جوړ شي؟ لفظ جوړ شي. اوس راځئ لفظ زده کوو. لفظ څه ته وایي؟ نو دې ته اوس ګورئ. دا لفظ چې دی دا دوه قسمه دی. لفظ څو قسمه دی؟ دوه قسمه. ګورئ ورته اولنی قسم چې دی معنی والا. ٹھیک شوه؟ دا لفظ به یا معنی والا وي یا به بې معنی وي، بې معنا. یا به د دې لفظ څه معنی وي یا به څه معنی نه وي. د دې لفظ چې معنی وي په مطلب به پوهېږي، چې معنی نه وي په مطلب به نه پوهېږي. لکه مونږ پښتانه اوس وایو که نه په پښتو کې کتاب یو لفظ دی، د حروفو مجموعه ده، یو پکې کاف دی، یو تا ده، یو الف دی، یو با ده. دا حروف راجمع شو، د دې نه لفظ جوړ شو. هغه لفظ څه شی دی؟ کتاب. نو اوس موږ ما تاسو ته بیا ووایي لفظ دوه قسمه دی، معنی والا بغیر معنی والا. نو معنی والا کې مونږ ولیکو کتاب. کتاب ټول پېژنئ چې کتاب دا زموږ مخې ته چې کوم کتابونه پراته دي ته کتاب وایي. مونږ پښتانه وایو یاره کتاب میتاب. نو دا میتاب چې دی که نه د دې هېڅ معنا نشته. نو دا بې معنی لفظ شو. یو معنی والا لفظ کتاب، یو بغیر معنی والا لفظ میتاب. د کتاب معنا شته، د کتاب په مطلب ټول پوهېږي، میتاب باندې څوک نه پوهېږي. مخکې ګورئ مونږ پښتانه وایو قلم. دا قلم یو لفظ دی او د معنا شته. او دا ملم دا هم لفظ دی خو د معنا نشته. قلم پېژنو چې قلم ته وایو، خو دا ملم څه شی وي؟ ٹھیک شوه؟ کتاب میتاب، قلم ملم، بورډ موډ. بورډ دا پېژنو چې مونږ په دې باندې لیکل کوو، خو موډ څه ته وایي هغې باندې نه پوهېږو.
نو چې دا بېمعنی لفظ یې دا زمونږ پښتانه کم استعمالوي یا اردو کې وایي چای شای کتاب شتاب وغیرہ قلم شلم داسې عجیبه هونته کې په اردو کې عموما استعمالیږي نو یو معنی والا لفظ وي یو بغیر معنی والا نو معنی والا دا معنی والا لفظ یو بغیر معنی والا نو قرآن پاک کې چې څومره استعمال شوي دي دا بغیر معنی والا نه دي استعمال شوي بغیر معنی والا لفظ په قرآن کې نه دی استعمال شوی په قرآن پاک کې معنی والا لفظ استعمال شوی دا چې د کم لفظ معنی نو قرآن پاک کې ټول د بسم الله د بانه واخله تر د والناس اخري سینه پورې چې څومره حروف او څومره د الفاظ دي دا ټول معنی والا دي بغیر معنی والا په دې کې نشته نو د لفظ چې دا دویم قسم دی بغیر معنی والا دا دلته کې ختم شو دا زموږ مخکې په کار نه راځي بس دا په دې ځای باندې ختم شو معنی والا زموږ په کار راځي د دې مطلب شته په دې خلک پوهېږي ماشوم هم پوهېږي غټ هم پوهېږي بوډا هم پوهېږي ځوانان هم پوهېږي ښځې هم پوهېږي سړی هم پوهېږي هر څوک د معنی والا لفظ باندې پوهېږي کتاب هر څوک پیژني قلم هر څوک پیژني چوکه هر څوک پیژني بورډ هر څوک پیژني قرآن هر څوک پیژني دا څومره څیزونه چې موږ ته په نظر باندې ښکاري دا موږ ټول پیژنو نو دا معنی والا لفظ دی بغیر معنی والا دا اس مطلب نه وي اصل زمون په اصطلاح کې زمون په معاشره کې عام شوی دی کتاب میتاب قلم ملم بورډ موډ جامی مامی او چای می دا شیزونه چې کوم دا دویم لفظ چې ورسره استعمالیږي دا بغیر معنی والا نو بغیر معنی والا لفظ دلته کې زمون ختم شو اوس معنی والا لفظ نو دی معنی والا لفظ دا نحویان حضرات چې دي هغه معنی والا لفظ لا یو بل نوم ورکوي معنی والا لفظ ته نحویان حضرات کلمه وایي کلمه نو معنی والا لفظ ته نحویان حضرات څه وایي کلمه او بغیر معنی والا ختم شو نو لفظ ته کلمه وایي لفظ ته څه وایي کلمه وایي خو لفظ چې کوم معنی والا یې که نه نو هغه معنی والا لفظ ته کلمه وایي معنی والا لفظ څه وایي کلمه وایي معنی والا لفظ ته کلمه وایي اوس مونږ د کلمې خبرې کوو اوس په د لفظ په ځای مونږ کلمه استعمالوو همدې لفظ ته کلمه وایي اوسه پورې به مو ورته لفظ وي اوس هم د دې لفظ دویمه د نوم یې زده کړو کلمه ټیک شوه کلمه به دا نه وایو کلمه غلطه ده دا اصل کې کلمه دی کلمه او دا کلمه څه ته وایي هماغه لفظ ته وایي معنی والا لفظ ته کلمه وایي معنی والا لفظ ته څه وایي کلمه معنی والا لفظ ته کلمه وایي دا به ښه ټیټ یادو انشاءالله اوس دا کلمه چې ده که نه دا اوس تقسیمو چې د کلمې څو قسمونه دي نو د کلمې درې قسمونه دي او انشاءالله دا درې واړه قسمونه به زده کوو د کلمې اول قسم اسم دی د کلمې دویم قسم فعل دی او د کلمې دریم قسم حرف دی د قرآن پاک د بسم الله د بانه واخله تر د والناس د سینه پورې چې څومره الفاظ دي د ټولو الفاظو ته کلمه وایي د بسم الله د بانه شروع کېږي هغه هم کلمه ده او د والناس سینه پورې چې کوم د والناس کوم لفظ دی دغه ځای پورې چې څومره الفاظ په قرآن کې استعمال شوي د ټولو الفاظو ته کلمه وایي الفاظ هم ورته وایي کلمه هم ورته وایي نو دلته به هم انشاءالله موږ اوس د کلمې دا اصطلاح استعمالوو نو قرآن پاک کې دا ټول د الحمد د بسم الله رواله والناس پورې دا ټول کلمې دي او په دې کلمو کې دا کلمې چې څومره دي دا به یا اسم وي یا به فعل وي یا به حرف وي دا درې قسمه وي نو دا اسم چې دا هم کلمه ده فعل هم کلمه ده او حرف هم کلمه ده اسم هم کلمه فعل کلمه حرف کلمه اسم هم کلمه ده فعل هم کلمه ده حرف کلمه ده اسم ټول پیژنو اسم نوم ته وایي په عربی کې ورته اسم وایي او موږ پښتانه او ورته نوم وایو او په دغه کې چې دی په اردو کې ورته نام وایي ٹھیک شو نو اسم پیژنو موږ
اسم پیژنو چې اسم څه ته وایي اسم تعریف څه دی اسانه کار هغه کوم کتابي چې کوم علمي انداز دی هغه به انشاءالله بیا وروستو زده کوو اوس په اسان انداز زده کوو د څیزونو نومونو ته اسم وایي دا بورډ یو څیز دی دا بورډ هم یو اسم دی ٹھیک شو بورډ ها قلم یو څیز دی دا اسم دی ها کتاب یو څیز دی دا اسم دی څومره څیزونه چې موږ ته په نظر باندې راځي پکې یو څیز دی بله یو څیز دی دا دې څیزونو ته اسم وایي د څیزونو نومونو ته اسم وایي یو خبره دویمه خبره د ځایونو نومونو ته اسم وایي څومره ځایونه چې موږ ته په نظر راځي او څونه هم لیدلي دي اوس چارسده شوه پېښور شو مردان شو زموږ دا خواوشا علاقې کې چې څومره کلي دي د دې یا جومات شو کمره شوه کور شو د ځایونو نومونو ته هم اسم وایي د څیزونو نومونه د ځایونو نومونه او د انسانانو د حیواناتو نومونه اسان حیواناتو کې انسانان هم راغله ځناور هم راغله هر یو څیز راغله هر جاندار په حیواناتو کې راغله نو د ټولو جاندار چې کوم څیز ساه اخلي که نه کوم څیزونه چې ساه والا چې څومره څیزونه دي هغې ته حیوان وایي ساه والا څیزونو ته حیوان وایي دا د منطق اصطلاح ده دا زموږ دا خلک صرف حیوان ځناورو دپاره استعمالوي چې ځناورو ته موږ حیوان وایو حالانکې حیوان ځناورو ته نه وایي حیوان هر جاندار ته وایي حیوان هر جاندار ته وایي اوس انسان چې دی دا هم یو حیوان دی نو دې ته د منطق په اصطلاح کې حیوان ناطق وایي حیوان ناطق نو حیوان ناطق دا د ټولو حیواناتو نه اوس جدا شو حیوان ناطق انسان دی ښه اوس اسونه چې دي هغې ته حیوان ساحل وایي نو دا د ټولو حیواناتو نه اوس جدا شو خرونه چې څومره دي خرونه هغې ته حیوان ناحق وایي او دا شان ګډې چیلې او غواګانې وغیره نو بعض حیوان ذوروغا او بل پسې داسې مختلف نومونه دي نو دا حیواناتو نومونه څومره چې دي دا ټول اسم دی ٹھیک شو نو دا آسان به درته زه ولیکم د څیزونو نومونه د څیزونو نومونه دویم د ځایونو نومونه او دریم د حیواناتو نومونه دا بس اسم دی آسان انداز ها آسان د څیزونو نومونه د ځایونو نومونه د حیواناتو نومونو ته اسم وایي د څیزونو نومونه د ځایونو نومونه او د حیواناتو نومونو ته اسم ویلی شي د څیزونو نومونه د ځایونو نومونه او د حیواناتو نومونو ته اسم ویلی شي اوس فعل زده کوو چې فعل څه ته وایي نو فعل هر کار ته فعل وایي زه خبرې کوم دا خبرې کول یو فعل دی یو کار دی ٹھیک شوه ښه دا زه لیکل کوم دا لیکل یو کار دی نو دې کار ته فعل وایي نو دا لیکل هم یو فعل دی ودرېدل یو فعل دی کېناستل یو فعل دی ګرځېدل یو فعل دی نو فعل هر کار ته فعل وایي هر کار ته څه وایي فعل وایي هر کار ته څه وایي فعل وایي هر کار ته فعل ویلی شي ښه اوس ګورئ نو کار فعل څه ته وایي کار ته وایي فعل څه ته وایي کار ته وایي لیکن په دې فعل کې یو بل شرط دی فعل کې یو شرط بل دی فعل کې یو شرط بل دی چې دا د فعل سره به زمانه خاص وي دا کار به خامخا په یو وخت کې کېږي یا بس تیر شوي وخت کې به شوي یا اوس شروع دی دا کار چې اوس شروع دی یو زمانه دا ده یعنی زمانه وخت ته وایي یو تیر شوی وخت دی یو اوس شروع وخت دی او یو راتلونکی وخت دی نو د دریو واړو وختونو ته تیر شوي ته په اردو وغیره کې فارسی کې ماضي وایي او دا اوس چې کوم شروع وخت دی دې ته حال وایي او راتلونکي وخت ته مستقبل وایي ٹھیک شو آسان انداز د مدارس څومره طلبه هغې ورته استقبال وایي
نو استقبال مرته ویل شي مستقبل مرته ویل شي راتلونکي وخت یعنی مازیګر یا غرمه یا چې دی لا اوس شوی نه دی او 2-3 منټه پس پکېږي نو چې کوم کار نه شي او د کېدو امکان وي هغې ته مستقبل ویلی شي او چې اوس کوم شروع وي هغې ته حال ویلی شي او چې کوم شوی وي په کوم وخت کې شوی وي نو هغې ته ماضي ویلی شي نو زمانې درې دي وختونه درې قسمه دي ٹھیک شو مونږ په سکولونو هغه انګلیش کې ګرامر کې ویلو پاست ټینس او پرفیکټ ټینس او کنټینیو ټینس دا ټینسونه ویلو نو ما خبرې دي نو زمانې درې دي یو چې یو ماضي ده یو حال دی یو مستقبل دی نو دا کار به یا تیر شوي وخت کې شوي یا به شروع وي او یا به راتلونکي وخت نو د درې واړو وختونو دپاره د ماضي حال مستقبل د درې واړو وختونو دپاره مونږ صرف زمانه لیکو نو کار پلس زمانه کار پلس زمانه فعل څه ته وایي کار پلس زمانه آسان کار پلس زمانہ فعل څه ته وایي کار پلس زمانہ فعل هم وپېژندو فعل څه ته وایي کار پلس زمانہ او حرف څه ته وایي نو حرف اوس وپېژنئ حرف یو داسې کلمه ده حرف یو داسې کلمه ده آسان انداز کې به آسان الفاظو کې به زده کوئ انشاءالله حرف یو داسې کلمه ده چې د سره اسم یا فعل ونه لګي نو د دې حرف په معنا مطلب څوک نه پوهېږي حرف یو داسې کلمه ده حرف یو داسې کلمه ده چې د سره اسم یا فعل ونه لګي نو د حرف په معنا باندې څوک نه پوهېږي دا ورته خیال ولیکو دا تاسو بیا ځان سره نوٹ کوئ حرف یو داسې کلمه ده حرف یو داسې کلمه ده چې اسم یا فعل ورسره ونه لګي نو هیڅ مطلب یې نه وي فعل حرف یو داسې کلمه ده حرف یو داسې کلمه ده چې اسم یا فعل ورسره ونه لګي نو هیڅ مطلب یې نه وي مثلا په عربۍ کې وګورئ په عربۍ کې یو حرف دی فی معنا ده په پښتو کې پکې پښتو کې موږ وایو کې ٹھیک شو نو که څوک کې کوي نو پکې کې هیڅ مطلب نشته ٹھیک شو ها علا یو حرف دی په عربۍ کې حرف دا حرف دی همون د حرف خبره کوو علا معنا دا باندې په پښتو کې باندې اردو کې دی پر دا علا معنا دا پر زر پیری پر کوا د دې مطلب نشته خو کچرتا دی علا سره دی اسم یا فعل ولګو نو بیا به د مطلب باندې پوه شي لکه مثلا اوس کرسی ده او ته د دې علا نه پس کرسی ولګې علل کرسی نو اوس د دې معنا شو په کرسی باندې اوس په معنا پوه شو ځکه اسم ورسره ولګېدو نو حرف سره چې اسم یا فعل ولګي نو په معنا به پوهېږي چې اسم یا فعل ورسره ونه لګي د هیڅ معنا نه وي نو په آسان انداز کې زه اکثر طلبا پوهوم حرف یو داسې څیز دی چې څه څیز ورسره نه وي نو څه څیز نه دی حرف یو داسې څیز دی چې څه څیز ورسره نه وي نو څه څیز نه دی آسان انداز کې نو زموږ دا نننی سبق او انشاءالله روزانه دا پابندۍ سره په خپل هم ګورئ نورو ملګرو سره هم شیر کوئ او سبسکرایب کوئ او د برکت دپاره ورسره یو لایک هم ورکوئ او مخکې نور ملګرو سره شیر کوئ او دی کې چې کوم لیکل مونږ کوو هغه ځان سره په یو نوټ یو رجسټر کې لیکئ او کم از کم یو ځل یا دوه ځل یا درې ځل دا یو ویډیو اورئ یو درس اورئ انشاءالله ډېر لوی خیر او فایده به درته رسېږي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین